په لاندې ټکو کې موږ دا وایو چې کوم په دنیا کې انډستریل ریولوشن راغلی، یعنی کوم انقلاب چې د صنعتي انقلاب او صنعتي انقلاب، نو د دوران کې ډیر زیات توانایي استعمال شوې ده. هغه توانایي د استعمال سره د مختلفو ګیسونو اخراج شوی دی چې په هغه کې کاربن ډای اکساید ګیس دی، میتین ګیس دی، دا شان یو شمېر نور ګیسونه دي، نایټروجن دی. دا خطرناک ګیسونه دي. د زمونږ دا ټوله چې کومه دنیا ده دا یې ګرمه کړې ده، د دې درجه حرارت یې سیوا کړی دی. ساینس پوهان وایي چې په دې تیرو 40-50 کالو کې د دنیا درجه حرارت د 1 ډیګري نه سیوا شوی دی. دغه ټمپریچر چې درجه حرارت چې سیوا شوی دی د اوس اثرات دا دي چې یخنیانې به هم سختي، ګرمیانې به هم سختي، او کم دا اوسني بارانونه چې تیر شو نو د اقلیمي بدلون چې کوم په دې باندې څېړنې کوي هغوی دا وایي ساینسدانان چې داسې قسمه واقعیات په ډېر زر راځي، د دې دغه به سیوا وي، فریکوینسي به سیوا وي. بل د دې به داسې وي چې کله به بارانونه ډېر زیات وي او کله به خوشسالیانې زیات وي، یعنی د موسم به څه پته نه لګي. کله به په ګرمۍ کې یخ شي، کله به په یخنۍ کې ګرمي شي، الټا سیستم به روان وي. یعنی دا اوس چې موږ څه وینو تقریبا هم دا حالات دي. بالکل. او بیا که موږ د خپل پښتونخوا خبر وکړو یا د پاکستان خبر وکړو، د پاکستان خوش قسمتي دا ده چې دلته د غرونو سلسلې دي ډېرې لوی. بیا د خیبر پښتونخوا کې د هندوکش د غرونو سلسله ده، کومه چې د پاکستان، افغانستان او د وسطي ایشیا تر رسېدلې ده دا سلسله. نو دا د غرونو سلسله موږ له په دې باندې واورې کېږي په چترال، بره سوات کې. نو دغه واورې موږ له اوبه راکوي، دغه اوبو باندې موږ فصلونه کرو، زموږ د ضروریات دي، زموږ چې کوم د ځمکې لاندې اوبه دي دغه زموږ واټر ټیبل دا برابر ساتي. خو بل طرف ته دغه د غرونو نقصان موږ ته دا دی چې کله دغه زیات بارانونه وشي د دغه اوچتو علاقو اوبه راشي میداني علاقو کې نقصاناتو کې، نو دای نقصانات دي. بیا د دې هندوکش باندې چې کوم ریسرچونه شوي دي نو هغې ساینسدانان په دې باندې پوه شوي دي که فرض که په دنیا کې 1.15 درجه حرارت سیوا شوی دی، نو د هندوکش په لمن کې دا 2 ډیګري سیوا شوی دی. نو که په دنیا کې 1.15 نو په ټوله دنیا کې د هغې اثرات ښکاري. یعنی تاسو ذکر وکړو چې په متحده عرب امارات کې هم بارانونه دي، دغه شان په یورپ کې هم بارانونه دي، دغه شان د ایشیا په نورو هغه کې بارانونه دي، په امریکا کې طوفانونه هم راځي، نقصانونه هم کوي. بیا دلته واپس پښتونخوا طرف ته راځو چې دلته مرګ ژوبل نقصانات ولي کیږي، لکه دا سیلاب یا داسې قسمه طوفاني باران یا طوفان په متحده عرب امارات کې راغلی، خو نقصان یا مرګ ژوبل به دومره نه وي لکه څنګه چې دا زمونږ ملک یا زمونږ خلک دې بدلون ته تیار نه وي، دې تبدیلۍ ته تیار نه وي. زمونږ د کورونو انفراسټرکچر دې ته تیار نه دی، خلک ځان دې سره بلدول نه غواړي. یعنی په دې سیلابونو کې زیاتره کم کورونو ته نقصان رسي، کم چې کچوي هغه کورونه، کم چې د سیند په غاړه. نو دې کې بیا د خلکو غلطي چې ته د سیند غاړې ته یا د خوړ غاړې ته کور ولې جوړې، د هغې وجه دی چې خلک دا کورونه ځکه جوړوي چې هغه ارزاني. نو دلته دا مرګ ژوبلي ډېر زیات کېږي. نو یو خو مختلف مسلې دي، یو خو د امپلیمنټیشن مسله ده، بل د عوامو کې آګاهي نشته. لکه تاسو خپل شروع کړئ چې په متحده عرب امارات کې 2 کاله بعد دومره سیلاب یا بارانونه وشو، نو دې مطلب دا دی چې 2 کاله مخکې بارانونه کېدل، بالکل خو دومره نقصان به نه کېدو. کېدی شي 2 کاله مخکې یا 100 کاله مخکې د پاکستان آبادی دومره نه وه، دومره خلک نو، دومره کورونه نو، آبادي مغه شان سیوا شوه. خو د آبادۍ چې کوم دی دا دې ته وایي په انګریزي کې یو ټکی وایي، تاسو پښتو کې د دې صحیح معنا وکړئ، کلایمیټ ریزیلینټ کورونه. موږ ته داسې کورونه یا موږ ته داسې انفراسټرکچر پکار دی چې هغه کلایمیټ ریزیلینټ وي. لکه
صرف په پاکستان کې خاص کر په خیبر پختونخوا کې د کورونو چاردیواري یعنی دیوالونه دي او اکثر دیوالونه وګورځي په داسې قسمه بارانونو کې دنیا کې د کور د چاردیواري کنسپټ نشته، نه په امریکا کې شته، نه په یورپ کې شته، نه په ملکن اپر چترال کې اپر دیر کې دغلته د کورونو چاردیواري هغه د سره کنسپټ نشته. نو زمونږه چې کوم دا انفراستراکچر آبادی دا کلایمیټ ریزیلینټ نه ده. ایون زه تاسو سن ته لاړ شئ، سن کې وګورئ هلته د کورونو نشته دی، هلته هم تباهي ډېره زیاته کېږي. آیا دغه وجه ده؟ هلته هم هغه کلایمیټ ریزیلینټ کورونه خو نشته که نه، خو د سن بیا بدقسمتي دا ده چې زیات بارانونه وشي او زیاتې اوبه راشي، دا ټولې اوبه سن باندې ورشي. د خیبر پختونخوا نه دا سلسله او د ګرګین بلتستان نه راشروع شي، د عباسي نه تر خیالي تر دریای سوات پنجکوړه او کابله دا ټولې اوبه اټک کې رایوځای شو، اخره کې سن ته ځي. نو چې سن ته ځي نو دا څومره زیاتې اوبه وي نو هلته زیات نقصان کېږي. صحیح. داود ستاسو وخت هم ډېر نه اخلم، خو دغه یو بله پوښتنه هم کوم چې اوس مونږ ته به حیثیت قام، به حیثیت ملک، به حیثیت ریاست څه کول پکار دي چې تاسو کوم دغه د کلایمیټ ریزیلینس یا د مونږ ورته وایو چې د اقلیمي بدلون مقابله کوونکي حالات دي یا کورونه دي یا ځان تیارول دي، څه به کول وي؟ دې ته دوه ډېر اسان ټکي په دې ټرمینالوجي کې وایي د کلایمیټ چینج. یو د اډاپټیشن او میټیګیشن، یعنی چې مسله خو ټوله دنیا ته ده، صرف پاکستان ته نه ده. ځان ورسره بلد کا، اډاپ کا مطلب خپلې کا، خپلې کا، د دې مخنیوی وکړه. مخنیوی دا دی چې په اسانه طریقه چې یاره تا ته پته ولګي. زه به د اشنغر خبرو کوم چې د دریای سوال غاړې ته کوم کورونه دي هغه راپېره سیلاب وړي. نو پکار دا چې دا خلک یا خو آبادي دومره پخه وکړي چې سیلابو ته نقصان نه رسوي، یا خو د دغې سیند د غاړې نه لاړ شي، بل ځای ته لاړ شي. بله خبره په دې کې د حکومت دا ده چې هره پیره د دریای سوات اوبه راځي نو پکار ده چې هلته سیند د غټ غټ دیوالونه ووالی شي چې کورونو ته اوبه نه راځي. نو نه د خلکو سره پیسې شته، مالي حالت دی چې د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي، او نه د حکومت سره دومره پیسې شته چې ټول سیند پروټیکشن وال چې ورته وایي، پروټیکشن وال ورته وکړي یا سایډ والې ورته وکړي که نه. نو د دواړو طرف ته دا سیزن خلک به په خپله باندې د دې مخنیوي دغه کوي، ځان به اوسه بلدوي. بل دا ده چې په دې کې د ټول نه مهمه خبره دا ده، لکه اوس تاسو د ریډیو د لارې په دې باندې پروګرام کوي، پکار ده چې خلک په اګاهي راشي. لکه اوس دا خو صرف کورونه ړنګ شو که نه، دغه شان د دې موسمي بدلون زموږ په فصلونو باندې اثرات دي. پکار ده چې زموږ زمیندار اوس ځان د دې سره بلد کړي، داسې تخمونه هغه وکړي چې هغه تود سوړ موسم هغې ته بدې اغېزې پرې نه کوي یا بد اثرات پرې نه کوي که نه. نو چې هغه هم ځان دغه کي. بل زموږ مزدور کار دی، هغه هم ځان بلد کړي چې یاره زه به چې دومره قسمه ګرمي شي یا یخني شي نو زه به په دې کې بار نه وځم، زه به د خپل صحت خیال ساتم. دغه شان بیا طالب علمان شو، ټول د دې خیال وساتي. بیا پکې د ماشومانو د مشرانو د خپلو ځناورو په یخنۍ ګرمۍ کې خیال وساتل شي. نو مقابله به خلک په خپله باندې کوي او دا به عادي کېږي چې خلک دې ته ذهني طور باندې تیار شي.